من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د ماه مبارک رمضان ډیره پاکه او پاکیزه میاشت ده. د خدای خپل میاشت بللی ده، شهر الله نه ورته ویلي دي. نور میاشتو نه فضیلت و عظمت دې میاشتې دوره زیاده. څه قرآن مجید نزول وکې شوی دی، او څومره آسماني کتابونه دي هغوی نزول یې همدغې ماه مبارک رمضان کې شوی دی. و لیلة القدر ورکې دی، څه قرآن نگاه کې خیر او من الفی شهر، زرو میاشتو نه هغه یوه شپه بهتره دی. و دغه شرف او فضیلت ماه مبارک رمضان ته حاصل دی. او د 12 میاشتو کې ماه مبارک رمضان یوه داسې میاشت ده چې د رمضان نامه قرآن مجید کې دغې میاشتې نامه راغلی دی، بلې میاشتې نامه قرآن مجید کې هم نه دی راغلی. او فضیلت د دې نه هم ورته معلوم دی چې دغې میاشتې ډېرې نامې دي، چې کوم شي نامې ډېرې وي هغه فضیلت ډېر زیات وي. د دغې میاشتې یوه نامه ماه توبه دی، ماه مواسات دی، چې تاسې یو در بل سره مؤمنانو سره همدردي وکړئ، هغو سره مدد وکړئ. بله نامه محو سیئات دی، د ګناهونو مغفرت دی، ماه مغفرت دی، ماه اسلام دی، ماه قیام دی. دغو نامو نه پته لګېږي چې د ماه مبارک رمضان فضیلت و عظمت خدای نگاه کې ډېر زیات دی. لکه څنګه که قرآن مجید یو آیات پکې تلاوت کې ختم القرآن ثواب دی وکړي، همداسې هر یو نیک کار چې کوم دی خدای اجر انسان ته ډېر ورکوي. خو همدې شان سره همدغې میاشتې کې ټولو کې بهترین عمل یې همدا دی چې انسان حرامو کارو نه ځان وساتي. او خصوصا که بیا دغې میاشتې کې چا ګناه وکړه، لکه څنګه یو نیک کار ثواب زیات دی، همداسې بیا یې ګناه سزا یې وکړي ډېره زیاته دی. که د مولا امیر المؤمنین یو پیروکار و نجاشي نامه یې وه، په روی کفي کې د حدیث دی چې هغه ماه مبارک رمضان کې شراب چیکلي وه. نو مولا امیر المؤمنین حکم وکړ چې تر 80 کوړې د شرابو کوم حد هغه دې باندې جاري شي. نو 80 کوړې چې کله په ولګېدلې، مولا ویله چې دا زندان ته واچوئ، قید یې کړو. چې کله قید شو بیا یې بیا حاضر کړو. مولا حکم وکړ چې 20 کوړې نور ووایئ. نجاشي ورته ویله: یا امیر المؤمنین، ما ته کومې شرابو سزا دی 80 کوړې هغه میلاو شوي دی، د 20 کوړې دا یې څه شي سزا دی؟ مولا ورته وایي چې دا 20 کوړې تا د ماه مبارک رمضان احترام نه دی ساتلی. کریم او مهربان خدای مو دعا کوو چې دغې میاشتې احترام وساتو، واجباتو ادایګي وکړو، مستحباتو ادایګي وکړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.